دا انسان ترقی ولې نه کوي؟ دا تمام مخلوقات چې څومره په مخ د ځمکه باندې دي دا تمام سيزونه د انسان نه کم دي. انسان د دې تمام سيزونو نه افضل او اشرف دی. د ابو جعفر منصور خلیفہ په وخت کې د یو خاص درباری او د خاص مشیرو عیسی ابن موسی هاشمی نامه وا او دغه د ابو جعفر منصور خلیفہ سره کلک تعلق او د هغه په خواصو کې دی یو واره د خپل بیبي سره ناست او مشغولېږي او غب شپ ور سره لګي. سپوږمۍ بره په اسمان باندې ختلې ده. دغه سپوږمۍ ته ګوري د 14 سپوږمۍ ده. حضراتو دې په دې غب شپ کې او په دې مذاق کې د ښځې سره داسې حد ته ورسېدو چې د خپل بیبي ته وایي انت طالق ثلاثا ان لم تكوني احسن من القمر چې تا ته 3 طلاق دي فی الفور تا ته 3 طلاق دي تا ته طلاق تنجیزی دي طلاق تعلیقی نه دي ان لم تكوني کو چرتنه احسنا زیات خله من هذا القمر د دې سپوږمۍ نه زیات خسته نه تا ته 3 طلاق دي. عیسی ابن موسی هاشمی خپل بیبي ته دا خبره وکړله. هغه بیبي هم داسې نه وه چې بیا هم ورسره ناسته وه. نن سبا خو دور داسې دی طلاق ورکي 3 طلاق ورکي. دا 3 طلاق خو خلکو ته اوس اډو سیز نه ښکاري. صاحبه چې څومره طلاقونه ولا ورکړه ملا پسې لاړ شي ورته وایي صاحبه طلاق واقع دی او که واقع نه دی. ملا ته تپوسو کې مفتی ته تپوسو کې 100 طلاق دي ورکړي دي. وایي یاره په غوسه کې راغلي وم او شمارلې مې نه دي خو بې شمېره طلاقونه مې ورکړي دي. هغه ورته وایي تا باندې دا بیبي طلاقه ده دا کور کې مه ساته ځان سره تا باندې دا حرامه ده. هغه بیبي ته هم پته ولګي د هغې باوجود هم ورسره دا ژوند تېروي. یاد وساتئ کمی بیبي ته چې خاوند 3 طلاق ورکړل او د دغه 3 طلاق باوجود هم دا دغه خاوند سره وخت تیری نو دا خاوند زناکار دی او دا ښځه زناکار ده. دا په زنا کې مبتلا دي. تب ورته وی دا خو طلاق واقع شوی دی. وای نه زه خو تللی وم رزړو کې مې د مولا نه تپوس وکړو هغه راته ووی چې دا طلاق نه واقع کېږي 3 طلاق نه واقع کېږي. دا پکې چا راوستي دي؟ ائمه اربعو په دې باندې اجماع ده چې 3 طلاق په یو ځل باندې واقع کېږي. دا اجماع څوک راته دا ثابتولی نشي چې دا د امام شافعي رحمه الله مذهب دی چې نه واقع کېږي. دا د امام احمد ابن حنبل رحمه الله مذهب دی چې نه واقع کېږي. دا د امام مالک رحمه الله مذهب دی چې نه واقع کېږي. دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب دی چې 3 طلاق په یو ځل نشي واقع کېدی. څوک د مور راوړی راته دا نشي ښودلی. دوی به وایي د امام شافعي رحمه الله په مذهب کې نه واقع کېږي د امام مالک رحمه الله په مذهب کې نه واقع کېږي. دروغ وایي. دا لا مذهب خلق دي د دوی مذهب نشته دی. کم خلق چې وایي 3 طلاق په یو ځل نه واقع کېږي د دوی مذهب نشته دی لا مذهب دي. علا کل حال 3 طلاق به واقع شي ته به ورته ویې لکه دا پتا باندې طلاق د مې ساته ځان سره. دوی به بیا هم وایي نه موږ له خو هلته هغه هم وایي ملا دی او دا هم ملا دی. نو هغه هم ملا دی او دا هم ملا دی. د یو 100 ملیانو نه خو نور هم پوښتنه وکړه که نه. قرآن او حدیث هغه مو ګوره د ائمه او اقوال مو ګوره. علا کل حال زمانه ډیره خرابه شوه. خلک زنا ته غاړه ایږدي خو نکاح ته غاړه نه ایږدي.
نو دغه عیسی ابن موسی هاشمی چې دام دیندار او خزیم دیندار وا هغه ته زر پرده وکړه تا وای ما ته 3 طلاق راکړه زه خو د سپوږمۍ نه خېسته نه یم او تا ما ته 3 طلاق راکړه زه پتا طلاق یم پرده ته وکړه هغه ته په پرده کې شو دیم په جذباتو کې راغلو بیا خپم چې ما خو بیبي له طلاق ورکړ اوس پکېږي څه ابو جعفر منصور خلیفہ لراغه ورته وی بیبي له مې 3 طلاق ورکړه وای څنګه دې 3 طلاق ورکړه وای دغه شانته په خوشتبۍ کې ور سره راغلی وما غب شپ کې ور سره راغلی وما 3 طلاق مې ورکړه او ورته مې د قبیل دي ابو جعفر منصور خلیفہ وخت فقهای راغون کړل عالمان راغون کړل چې زما دا خاص کس ته زما مشیر دی ما سره خاص تعلق دی د بیبي ته داسې خبره کړې ده آیا په د باندې دا بیبي طلاق ده او کو طلاق نه ده تمام علما ورته وی طلاق ده 3 طلاق ورکړي دي د بیبي کو ډېر هم خېسته شي خو سپوږمۍ ته خو نه رسي او د ویلې دي ان لم تكوني احسن من هذا القمر کو د دې سپوږمۍ نه خېسته نه تا ته طلاق دی بس طلاق واقع شوی دی دغه فقهاو کې یو چپ ناسته ابو جعفر منصور هغه ته متوجه شو چې تمام علما تمام فقها معصوم را غختلی دي هغه وی چې دې ته طلاق واقع شو او ته چې او ته خاموش ناسته تم په کې سو وایا هغه وی سیبا طلاق نه دی واقع اوس غیر چا پیر علما ناسته فقها ناسته هغه ټول وی او طلاق واقع دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله شاگرد ناسته ابو جعفر منصور ته پختنه کوي وای تم وایا هغه وای طلاق نه دی واقع نور وای طلاق واقع دی اوس په دې ټول مقابله دی په یوازې څنګه کوي تمام علما وای طلاق واقع دی دا وای نه دی واقع ابو جعفر منصور خلیفہ وقت هغه حیران شو چې دا ټول علما وای طلاق واقع دی او دی وای طلاق نه دی واقع وای تاسو سره څه دلیل دی دوی وای چې طلاق واقع دی او ته وای چې طلاق نه دی واقع تاسو سره دلیل څه دی دلیل وایا ابو جعفر منصور دغه دا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله شاگرد ته وای تاسو سره دلیل شته به دلیل خبره کې وای او ما سره دلیل شته وای دلیل دا دی الله رب ذوالجلال په خپل کلام کې بیان فرمای لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم چې ما انسان ډیر اعلی او بهتر سانچه کې پیدا کړی دی د تمام مخلوقاتنا د تمام کائناتنا ما سوا د الله نه انسان د تمام مخلوقاتنا الله رب ذوالجلال اشرف او افضل او احسن پیدا کړی دی ابو جعفر منصور وی طلاق نه دی واقع ځکه چې دلیل پخته دی د قرآن نه دلیل ویلې نو حضراتو عرض مې دا کولو چې انسان د تمام اشیاء نه بهتر دی نو که انسان په لوی بلډینګ کې ناسته دی به خپوي کو انسان په لوی ګاډي کې ناسته دی به خپوي ځکه دی د ځان په ادنا سیس کې ناسته دا بلډینګ د انسان نه کمزور دی دا ګاډي د انسان نه کمزور دی دا جهاز د انسان نه کمزور دی دا انسان د تمام سيزونو نه افضل دی نو کله چې د ځان په کمزوري سیس کې کینی او د ځان بهتر سیس نه د خطل نو د ترقی نشي کوله چې د ترقی نشي کوله نو ته تبا ټینشن واقع کیږي خفګان به ورته راځي ډیپریشن به ورته واقع کیږي احساس کمترۍ کې به دی واقع کیږي بیا به دی نور هم زیات دغه نه زیاتېږي چې تاسو ورته بیا انزایټي وایي او دغه لیونتوب وغیره ورته وایي هغې طرف ته به دا انسان ځي دا ولې د انسان ترقي په دې کې ده چې دی د ځانه اوچت څیز حاصل کړي بلډینګ حاصلول ګاډی حاصلول جایداد حاصلول بینک بیلنس حاصلول دا د انسان نه لاندې دي